لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان رونو کم حالات چې شروع دي یقینا کو دې ته وکتل شي نو دا سبب د دې دی چې الله تعالی زموږ استادو نه ناراضه دي چې کله مخلوقات او کله انسانان په دنیا کې په مخ د ځمکه باندې ګناهونه کوي اسمان ته ګناهونه ځي نو د هغې مطابق به فیصلې بیا هم داسې راځي چې آبه د الله د طرف نه عذابونه وي د بندګانو گرفت به وي الله تعالی قرآن کې صفا صفا فرمایلی دي چې کوم آیت شریفه مې لوستی و چې د انسانانو د ګناهونو د وجې ځمکه اوچه خوسه کې په سمندر کې دننه چې څومره مخلوقات پاتې کېږي په هغې کې هم فساد راځي او حقیقت کې دا زما او ستا او د دنیا د خلکو د مسلمانانو هغه بد اعمال دي چې د هغې وبال نن موږ او تاسو وګورو په موږ او تاسو باندې زمونږ هغه ګناهونه دي چې د الله تعالی د هغې مطابق په موږ او تاسو باندې فیصلې رالېږي دا ورځې دا حالات دا د بارانونو نه دي دا ورځې یو ورځ مخکې چې په دوبۍ کې کوم سیلابونه تېر شو چې د خلکو نقصانونه وشو په حقیقت کې دا هم صرف او صرف د الله تعالی ناراضتیا ده چې الله تعالی د بندګانو نه ناراضه دی ولې چې بندګان د کوم عمل دپاره پیدا کړو په مخ د ځمکه باندې هغه عمل نه کوي بلکې ټول بندګان په خواهشاتو کې لګیا دي د نفس او خواهش مطابق زندگی او ژوند تیروي الله او د الله د رسول طریقه وروسته پاتې شوې ده نو د هغې مطابق الله تعالی فیصلې رالېږي او په دې کې هم مسلمانانو ته دا تلقین کوي چې ګوره حالات دا د الله تعالی د طرف نه وي حالات که په تاسو باندې راشي په دې باندې صبر کوئ خو یو ضروري گزارش د ټولو مسلمانانو خدمت کې دا هم جوړېږي چې په کومو ګناهونو کې خلک لګیا دي نو کم از کم د الله تعالی په دربار کې چې توبه وباسي نو الله تعالی به زموږ حالات بدل کړي ولې الله تعالی صفا قرآن کې ویلي دي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس چې د فساد راتلل په اوچه او په لونده باندې دا سبب د انسانانو د اعمالو دی نو که چېرې انسانانو اعمال ښکلي کول
الله تعالی به خپلې فیصلې را لېږلې، خو انسانانو اعمال خپل رب یې پرېښودی دی، مخلوق پسې شوي دي، په خواهشاتو کې لګیا دي، د شیطان خوشحالۍ، نو الله تعالی د هغې مطابق فیصلې هم را لېږي. چې کله داسې حالات یا جهاني الله تعالی موږ او تاسو له راکوي، پکار دا دي چې موږ د الله تعالی په دربار کې د الله په حضور کې توبه وباسو، الله تعالی ته متوجه شو. موږ کمزور یو، موږ هغه حالات نشو وړی، او که الله وغواړي نور به هم سخته کړي، بیا به څه کوو؟ خو انسان د دې د باندې مصیبت په دې وجه راولي چې دی متوجه شي، د اعمالو ته متوجه شي، دی زما نه وغواړي، دی ما ته ژړا او فریاد وکړي، دی په دې خپلو ګناهونو باندې ستومانه شي، د الله په حضور کې د الله په حضور کې څه وکړي؟ توبه وباسي. نو زه به څه وشمه؟ زه به د ده چې کوم حالات په ده باندې په دې امت باندې زه راولم، هغه به ترې لرې کړي. نن موږ او تاسو وګورو، دا ورځې او دا شپې د بارانونو نه دي، بلکې د مسلمانانو هغه خواري او محنت چې 3 میاشتې پخه غله، هغه زموږ او د اعمالو د بد اعمالو د وجې چې دنه د الله تعالی یو عذاب دی چې بارانونه کېږي، او الله دې نه به دعا کوو چې الله تعالی اسمان شي، لیکن الله دې نه کړي دا مسلسل بارانونه شي شي شي، نو آخر کې به څه شي؟ آخر کې به دا غلم ختم شي. نو امت، ټول امت له دا پکار دي چې د الله په حضور کې توبه وباسي، الله ته متوجه شي. او الله ویلي دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفا حدیث ته، چې کله تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار پرېږدئ، تاسو به د وحي له برکاتو نه محروم شئ، او تاسو به بیا دعاګانې غواړئ، ستاسو دعاګانې به نه قبلېږي. هغه حالات دي، هغه وخت دی امت هر کس، هر فرد هغه په خپل غم کې اخته دی، د خپل ځان هم هغه سر فکر نشته چې انسانه ته الله تعالی څه پیدا کړی، دنیا کې ستا زندګۍ مقصد څه دی، کې بسو دا کیسو دا په څه کې لګیا یې، په څه کې مشغول یې، بلکې هغه کو نارینه دي او که هغه زنانه دي، هر چا له دا غم او درد پکار دی چې دنیا کې الله تعالی زما د پیدا کولو مقصد څه. او الله قرآن کې ویلي دي چې دا بندگان دی مې پیدا کړل صرف د دې لپاره چې دی زما عبادت وکړي. بنده د خدای عبادت پرېښودی دی او د مخلوق په عبادت کې لګیا دی، خواهش پسې لګیا دی، خپل خواهش برابر دی چې زړه کې کومه خبره راځي د جایز او د ناجایز تمیز نه کوي، بلکې خپل خبره برابر دی. نو خامخا کېږي به داسې چې یو کار، یو څیز د کوم مقصد دپاره جوړ شي او په هغه مقصد کې هغه څیز نه استعمالیږي، نو څه وخت پس به څه وشي؟ هغه څیز به خرابېږي. خو موږ ستاسو د سترګو د وړاندې لیدل دي چې یو څیز د کوم کار دپاره جوړ شوی وي او د هغې کې هغه نه استعمالیږي او بل ځای کې استعمالوي، هغه څیز خرابېږي. نو بنده چې الله تعالی پیدا کړی دی، نو دی د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. که چېرې دا بنده الله ته متوجه کېږي، نه د الله عبادت نه کوي، په ګناهونو کې لګیا دی، مبتلا دی، نو د هغې اثر به دا کېږي چې دنیا کې به هم دی ناکامه، یا آخرت کې خو دی ناکامه. او بیا د ده دا ګناه کول په مخ د ځمکه باندې دا دومره بدترین دي، دومره زیات اثر لري چې د ده د ګناه د وجې، د ده د ګناه د نخوست د وجې چې کم نیکان خلک دي، هغه په دې عذاب کې مبتلا دي. نن موږ تاسو وګورو، په مخ د ځمکه باندې څومره خلک په ګناهونو کې لګیا دي، دا باک هم نه ساتي، دا غم او درد هم نشته چې موږ دا څه کوو. او هغه خو لرې خبره، صرف د اعمالو ته وګورو. رمضان تیر شو، جوماتونه خالي پراته دي. رمضان کې به هر کس جنې له ځان رارسو، او چې اختره شو نو جوماتونه څه وي؟ هغه زړه په زړه شو. ولې چېرته لاړه دا مونځونه؟
خو هغه عبادت دی چې کوم رمضان کې کو کنه صرف عبادت زمونږ د رمضان سره خاص وي. په رمضان کې به تلاوت کوو، په رمضان کې به منځونه کوو، په رمضان کې به نور اعمال کوو، بقیاو کې به نه کوو. نو نور خو نه دی خبره، صرف د خپلو اعمالو منځونو ته سوچ وکړو چې آیا د هغه شانتي چې څنګه الله تعالی ویلي دي چې په ورځ کې پنځه منځونه با جماعت چې څوک کوي د هغه ته به دومره اجر او ثواب وي او دا ضروري دی، هغه شانتي موږ اوس اعمال کوو که نه کوو. د دنیا کارونو کې مبتلا یو. حالانکه شریعت تا ته دا نه دي ویلي چې ته به د دنیا کار نه کوې. شریعت خو در دې پورې ستا خیال ساتلی دی چې ته په بټه کې کار هم کوه، ته دکانداري هم کوه، ته ملازمت هم کوه، هر روزګار کوه، د عباداتو ځان له خیال ساته. په روزګار کې د حلال او د حرام تمیز کوه. ستا دا روزګار او ستا دا پټه کې کار او دا نور اعمال دا ستا دپاره باعث اجر او د ثواب. که چېرې موږ وکړو داسې چې واقعي د الله تعالی په ما باندې حقوق دي، نو که دنیا روانېږي او که ځمېږي زه به لمونځ نه پرېږدم، زه به تکبیر الله نه ځان رسو. او د صحابو باره کې راځي نن چې موږ او تاسو څوک وفات شي نو 3 ورځې ورسره غم کوو، تعزیت ته ځو. د صحابو نه به چې تکبیر الله لاړه، تکبیر الله چې کله امام وي الله اکبر او مقتدي ورسره برغ وي الله اکبر، نو چې تکبیر الله به ترې لاړه لمونځ به یې ګوره جمع سره ورسو، بیا به هم صحابه به هغه به دومره خفه وو، دومره به غمجن شو چې نور ملګري او صحابه کرام دا به راتلل او هغه سره به یې غمرازي کوله. نن زما او ستا په زړه کې غم او درد نه راځي تکبیر الله، خو ځکه په هفتو باندې موږ مسجد ته نه ځو، په هفتو باندې الله ته نه ودرېږو، تکبیر الله ته ځان نه رسو. زمونږ زړه په دې خفه نه شه، زمونږ زړه څرم په دې خفه نه شه چې ولې باجماعت لمونځ راغلی دی، رسول الله باجماعت لمونځ کړی دی، مسجد ته ځان رسولی دی، صحابه باجماعت لمونځونه کړي دي، په دې کې دومره اجر او ثواب دی، زه ولې کور پاتې کېږم؟ هغه بندګان، هغه انسانان نارینه چې هغه وایي زه به یې کور وکړم، ولې کور پاتې کېږي؟ او هغه خلک چې شپې او ورځې تېرېږي، سهار شي او ماښام شي او یو قرم دی اودس نه کوي او الله ته ودرېږي چې دی څه وکړي 2 رکعته 4 رکعته هغه فرضي لمونځ وکړي. د هغه په زړه کې دا غم او درد نه پیدا کېږي چې ما لمونځ په کار دی، ولې داسې نه کوم؟ دا ته زه حقیقت وایم. په رمضان کې هم داسې خلک ور شته چې ور جومات ته راسره تللي، کله به موږ الله ته ودرېږو، کله به دا زموږ په زړه کې غم او درد راځي چې د الله عبادت پکار دی. مساجد خو یې د دې دپاره چې مسلمانان به دې ته باجماعت لمونځ ته ځي. نور اعمال خو لرې خبره، دا خو صرف یو مثال ذکر کړ چې د خپلو اعمالو د خپلو منځونو ته وګورو چې سهار نه ماښامه پورې 5 منځونه دي، څومره پکې ما وکړل، څومره رانه پاتې شو، څومره مې د تکبیر الله سره وکړل، څومره مې ځان نه وکړل. دا حساب کتاب پکار دی. نو که زموږ د اعمالو دغه وجه وي، بیا خو د دې نه لرې خبره، که هغه معاملاتو ته ګورو، که هغه اخلاقو ته ګورو، که هغه لین دین ته ګورو، که هغه تجارت ته ګورو، هغه کې خو بله نقصانونه راځي. حالانکې موږ د مونځ ته عبادت وایو چې موږ مونځ کوو، موږ وایو موږ په سمه یو، چې زمونږ د مونځ هغه شانتې مونځونه دی، نو نور اعمالو کې به زمونږ څه کمي، نور اعمال به مو څنګه وي. کوشش به دا کوو چې الله تعالی ته به متوجه کېږو، د الله په حضور کې به توبه وباسو. او دا د یو کس نه وایي چې ګردوانه ګناه نه ده شوې او زه خو ډېر نیک سړی یم، نه، موږ انبیا نه یو چې د ګناه نه ساتلي شوي یو، موږ فرښتې نه یو چې ګناه به نه کوو. انسان د ګناه به ترې کېږي، کمې کوتاهۍ به ترې کېږي، خو دله پکار دا دي چې فوري طور چې ده ته د یو ګناه اثر وشي چې زما نه غلطي وشوه، نو فوري طور څه وشه د الله په حضور کې توبه وباسه، وایه یاره غلطي رانه وشوه، شیطان را باندې غالب شو، آینده زما دا عزم دی، زه به بیا نه کوم، آینده مې عزم دی بیا به نه کومه. نو چې کله بندګانو اعمال داسې وي
د بندګانو اعمال داسې وي چې هغوی ته هر عمل که هغه روزګار کوي که هغه تجارت کوي که هغه خبرې کوي که هغه وینا کوي نو په هغې لږ سوچ کوي هغې باندې لږ سوچ کوي چې دا خبره دا وینا دا زه څه کومه چې هر عمل کې دی سوچ کوي سوچ سمج سره یو کار کوي او دا ټیک دی او دا غلط دی د هغې تمیز کوي نو بیا به دې نه بېلارې کېږي او که چېرې غلطي پې کېږي او کمی پکې راځي هو نو فوري طور رسول الله ویلي دی الله ته متوجه کېږي د الله په حضور کې توبه وباسئ خو دا به غلطه خبره وي چې ما تا په جماعت کې یو نو موږ وایو توبه 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 دا مې څه وکړل او دا څه دي او دا پلان کې به غلطه دی او بیا چې بهر وځو بیا زما نه خپله توبه ومېرئ بیا مو چې هر څه ووې بیا مو چې هر څه وکړل نو داسې نه دي پکار په هر حالت کې الله تعالی ته متوجه کېدل پکار دي هغه زنانه دي کورونو کې هم که نارینه دي ټول مخلوق څومره مسلمانان دي چې الله تعالی ته متوجه شي د الله په حضور کې توبه وباسي زمونږ د اعمالو وجه ده چې الله تعالی نن په امت باندې عذابونه رالیږي په امت باندې عذابونه رالیږي دا زمونږ د سراسر زمونږ د اعمالو وجه ده چې موږ هغه شان عمل نه کوو څنګه چې الله تعالی غوښتی دی او موږ هغه اعمال کوو په کومو اعمالو چې شیطان خوشحالېږي په کومو اعمالو چې زمونږ نفس خوشحالېږي هغه اعمال کوو هغه اعمالو خو له خواله نه ورځو په کومو چې الله او د الله رسول خوشحالېږي نو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله